جاوید خان دا راته ووایه دا ځوانان دې راجمع کړي دي او ولاړې نو د څه باره کې خبره کول غواړي او څه پیغام لري؟ عمران بھائی ستا ډیره شکریا. دا پیغام موږ د دې باره کې دا کړی دی چې نن سبا چې کم دی نو نن د پرایمري ټیچرانو چې کم دی نه هړتال کړی دی، پېښور ته تللي دي او په پېښور کې هغوی چې کم دی نه هړتال کړی دی او دلته سکولونه بند دي. نو لکه د هغوی یو سکیل دی 12 سکیل دی، نو دغه 12 سکیل له پاسه هغوی وي چې موږ له 15 سکیل کوي، مطلب هغوی سره تنخوا هم سیوا شي او هغه سکیل هم چې کم دی سیوا شي. نو زمونږ دا پیغام دی چې لکه دې ملک دې ټیم کې دونه د ملک چې کم دی برداشت نشي کولی، ځکه چې تاسو ته به پته یا نه ریل ګاډي ودرېدلي دي او کارخانې تقریبا وي چې دا دغه والا چې کم دي دا ودرېدو والا دي، دا ټیکسټایلز میلونه چې کم دي. نو نور هم چې کم دی نه به د تنخواګانو مسلې پکې لکه پیسې تقریبا په خزانه کې وي چې کمې دي، ښه سیلابونه پکې راغلي دي. نو دلته کې زمونږ دا ځوانان چې کم دي نه لکه دی ومایل بېروزګاره دي، د زما په خیال د یو BA تعلیم دی، د بل MA دی، د بل BEd دی، د بل هم BA تعلیم دی، دا ټول بېروزګاره ګرځي او دلته کې هغوی چې کم دی نه د دې سکیل مناسب خپلې تنخواګانې ملي او د هغې دپاسه چې کم دی نه هغوی بیا چې کم دی نه هړتالونه هم کوي. نو موږ دا وایو د غني خان هغه شعر دی وي په سترګو پردې د لیونتوب د لیوني او ته نه پېژنې ټول ته تشتال پېژنې. نو دا بني آدم نن سبا کو زمونږ استادان دي که هر محکمه راکړي اداره ده نو صرف ځان پېژني بل څوک نه پېژني. نو مسله دا ده چې د ملک سره د لږ کمزوري د قرباني دي ورکړي، د ملک سره د لږ ناکام وکړي چې کله دا ملک ټیک شي نو بیا دې وکړي چې په پرایمري کې دې سره دغه سکیل دی. نو دا ځوانان الحمدلله دې وایي چې لکه موږ به په مناسب سکیل په مناسب تنخواګانو موږ د استادي په خپل هم کولی شو. نو کو دوی پرس کو دغسې هړتالونه کوي، دغسې رس کوي، زموږ په خزانه بوج راځي، په موږ مهنګایي راځي او زموږ پکې په معاشره کې په کلو کې دغه تر دې خلکو سوچ نشته چې هغه د لوږې د لاسه خرابېږي، سار یو ته ورډبوي ماښام بل ته ورډبوي چې ماله قرض راکړه او غریبانان. نو لکه بیا دې ته حواله کړي په مناسب قیمت چې کم دی نه دي د خپل چې په مناسب تنخواګانو دي د خپل دغه چلولی شي. نو موږ د دې لپاره تاسو راوستی موږ وایو چې صوبایي حکومت ته هم زموږ دا خواست دی چې لکه دا دغه چې کم دی نه دا مطالبات دي داسې ځکه نه مني چې سبا به راوځي چې موږ له پکې موټر هم راکړی، سبا به راوځي چې موږ له اوس چې کم دی نه 18 ته ورسوي، نه هغه های سکول والا بیا وایي چې موږ له 22 ته ورسوي. نو دا خو زموږ په ملک په خزانه باندې ښکاره جاله ډاکه ده. نو موږ د دې شي خلاف یو، زموږ ملک چې کم دی نه خراب دی او خرابتر دی، نور خرابېږي او دوی لاله چې کم دی نه ځان ته هغه شی راکاږي. نو داسې خو دا معاشره نه جوړېږي، دا خو اجتماعي سوچ نشته، انفرادي سوچ دی. که سکول استاد دی نو هم انفرادي سوچ دی، حیوانیت دی. او که انجینر دی بل هر اداره چې کمای نه انفرادي سوچ کې حیوانیت کې خلک لګیا دي، اجتماعي سوچ انسانیت سوچ نشته. د دې لپاره موږ تاسو راوستی نو ډېره مهرباني ستاسو. اوس پر د دوی ویل دي خپل تعلیم او دغه جاوید خان دا راته ووایه ستاسو د خبرو مطلب دا دی چې حکومت د استادانو دغه مطالبات نه مني. نو موږ دا وایو چې د وخت سره زموږ ملک کمزور دی، نه د وخت کې نه تنخواګانې چاله سیوا کوي، کلاکټ کولې دې نشي ځکه چې سیلابونه د هغې سره بس کېږي، د ملک په خزانه وي بوج دی که نه. نو لکه چې اوس ملک په دې حل کې ودرېد چې کمپنۍ ودرېدې، ټیکسټایل میلونه ودرېدو والې دي، ریل ګاډي نه د دې ملک په څه جوړېږي، افراتفري به جوړه شي، د بار نه به یرغل وشي، نور څه دغه به وشي، نو ملک راله خرابېږي. نو موږ وایو چې دې ټایم کې د معاشي طور دا ملک دونه کمزوري کول نه دی پکار، لکه قرباني دي د استادان ورکړي، مهرباني دي وکړي، واپس ترې راځي او کو نه کوي. نو حکومت ته زموږ دا خواست چې داسې په سوونو په زرګونو په لکونو ځوانان بېروزګاره تعلیم یافته MA BA دغسې ګرځي غریبانان دی ښه په ایماندارۍ دړه د اخلاصه دی دا نوکرۍ کولی شي چې نو دغه پارېغه کې دی پکې والي. جاوید خان کم کس چې د حکومت نوکري اخلي نه هغه چې لا نوکر شوي نه نوي زه د غره په سر کې نوکري کوم په کمه تنخواه هم کوم، خو چې څنګه چارج واخلي د حکومت نوکر شي نه بیا هغه وي ما کلي ته م راوله او ما له تنخوا هم سیوا کړه، خو سبا دی دا چل کوي. نو بیا نو سبا کو دی کېږي نو دې خلاف هم موږ راپاڅو. خو موږ وایو چې دې ټایم کې دې خلکو سختې لیدلي دي، دې هلکانو غریبۍ ولیدي، دې هلکانو سختې ولیدي. نو موږ وایو چې دې کې هغه قابلیت انشاءالله تعالی به وي، دا ټکېدلي هلکان دي. نو دوی به هغه چې کم دی هغه تناساني نه غوره کوي، نه به چې کم دی صرف ځان پېژني، دوی به کام هم پېژني، معاشره نه انشاءالله. او که بیا داسې شوه نو بیا به دې خلاف هم انشاءالله دغه کېږي. جاوید خان اوس چې کومه برتي وشوه نو دې ټیسټونه ورکړي او پاس کړي دي؟ نو دا خو برته دي خپله کیسه وکړي چې دي خو په خپله ټیسټونه لتلي والله علم، خو لکه ما ته خو دغه پته نشته، خو دا چې لکه موجوده حالاتو مطابق دي تیار دي نوکرو ته چې دي له ورکوي دا نوکری.